د نبی علیه السلام مبارک تاریخ ولادت څه شی دی تاریخ دی مبارک په ملک د عربو کې په ملک د عربو کې په ښار د مکې معظمې کې په 571 عیسوي کې د عیسی علیه السلام مبارک نه 501 کاله بعد 571 عیسوي وه عام الفیل په کوم کال باندې چې ابراهه په بیت الله شریف حمله کړې وه د دغه واقعې نه 50 ورځې بعد عام الفیل چې هغه ابراهه راغلی بیت الله شریف یې راغلو الله واړه واړه مرغان روړېدل د هغې په خولو کې په پنجو کې به کاڼي چې راخوښ شوې د کافر به ټوله کړې مردار به شو بیت الله حفاظت الله په خپله باندې وکړو د دغه واقعې نه 50 ورځې بعد دی مبارک انګریزي میاشتو کې میاشت د اپریل وه اسلامي میاشتو کې میاشت د ربیع الاول وه انګریزي تاریخ شلم و د اپریل د میاشتې شلم تاریخ و اسلامي تاریخ چې کوم دی د ربیع الاول د میاشتې 12 تاریخ د پیر مبارک شپه وه د پیر شپه و ښار د مکې دی خاندانو قبیله د قریشو د بنو هاشم ده کورنۍ د باباجي عبدالمطلب ده کور د عبدالله صاحب دی او غېږه د بیبي امینې رضی الله تعالی عنها ده د پیر شپه وه تاریخ لیکلي دي 20 منټ او 4 بجې وي د صبح صادق صحنې وي په داسې وخت کې چې صبح صادق داخلېدلو د صبح صادق په وخت کې نبي صادق دنیا ته تشریف راوړلی په کوم وخت کې چې دی مبارک پیدا شو دنیا ته راغی دا نبي صادق د کافرانو به ورته صادق و امین ویلو صادق پیغمبر علیه السلام په کوم وخت کې چې دی دنیا ته راغی هغه وخت هم صبح صادق ویلی شوی دی دومره بختور پیغمبر علیه السلام دی چې د ده مبارک د برکت نه هغه وخت هم چې کوم دی برکت او شرف ملاوي د مبارک دنیا ته په دغه تاریخ د ربیع الاول په میاشته کې د پیر په شپه 20 منټ او 4 بجې د صبح صادق په ټیم کې پیدا شوی او چې کله دی مبارک د دنیا نه وفات کېدلو د دنیا نه پرده کېدو د دا د پیر ورځ وه د څو ورځ وه د پیر ورځ وه او دا د ربیع الاول میاشت وه او دا د هجرت نسل کال د مبارک عمر په دغه وخت کې 53 کاله او 4 ورځې عمر او د پیر ورځ و د ساخ د دوحا ټیم و د کچه غرمې د ساخ د مانځه د دوحا د مانځه ټیم و چې دی مبارک په دغه وخت کې سترګې پټې کړې اسرائیل علیه السلام ته د روح واخیسته او د مبارک دا روح اسرائیل علیه السلام ته وسپاره د پیر ورځ د مبارک په کور کې تېره شوه همداسې دفن شوی نه دی مبارک د صحابه کرامو غسل ورکړ کفن یې ور واغوسته دی مبارک په کور کې د پیر ورځ د مبارک په کور کې همداسې تېره شوه دغه د نهې شپه راځي بیا د نهې ورځ راځي بیا د چهارشنبې شپه راځي صحابه کرام په ډله ډله راتلل او نبي علیه السلام مبارک باندې به د جنازې لمونځ انفرادي طریقې سره کولو د پیغمبر علیه السلام د جنازې د مانځه امام نه و د هغه مبارک د جنازې امام شو نشي نبي علیه السلام مبارک باندې خلکو به ځان له ځانه د جنازې لمونځ کول د چهارشنبې شپه د ناوخته ټیم دی چې دی مبارک باندې دی قبر کې دفن کېدل وخت راغی او دی مبارک قبر کې کله دفن کولو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ مبارک حکایت کوي وایي زه د مبارک له حد نه ښکته شوی وم او چې کله دی مبارک مونږ په حد کې کېښودو دا مخ مبارک یې قبلې ته اړولی و او په سپین کفن کې د مبارک دا مخ لکه د سپین سپوږمۍ ځلېدلو دی مبارک چې کله د لحد په خاورو کې مونږ کېښودلو په دغه وخت کې د لحد خښتې مونږ سمې کې په نبي علیه السلام مبارک پسې د نبي علیه السلام مبارک اخري دیدن مې کولو د زړه راته وویله چې راشه د محبوب مبارک اخري دیدار او ملاقات وکړه نو ما د لحد خښته ورپسې ښودې وه بیا به هغه خښته رادې خوا کړه او چې د رحمت عالم سید ولد آدم نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د نوراني رخسار ته مې وکتل نو دی مبارک په دې لحد کې په خاورو کې پروت دی او د ده مبارک د شونډې مبارکې خوځېږي حضرت علي صاحب مبارک فرمایي قسم دی وایي ما د لحد خښتې زه رادې خوا کې وخت مې ورنږدې کړو چې دی مبارک په دې لحد کې د شونډې خوځوي دی مبارک څه وایي په رب کعبه قسم په لحد کې پروت دی وي مبارک فرمایي رب اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي یا الله زما ګناهګار امت بخو یا الله زما ګناهګار امت بخو څومره د سختۍ وخت دی او دی مبارک په دغه وخت په قبر کې پروت دی اول وخت په قبر دی او دی مبارک په دغه ځای کې د خپلو دعا نه او د خپل رب نه خپلو امتیانو د خدای نه غواړي په دعا کې د امت د بخښنې سوال